مور په داسنین د مور په یاد ویلې دي چې دا دوی د اخر ولې داسې حرکت وکړو چې خپل پلار بې دردۍ سره ووژلو. ما به مې خپل خاوند ته ویلې چې ګوره زلمی زوی دې دی د ته مه ګورېږه، اوس په هر څه باندې پوهېږي، داسې نه چې یعنې سبا تا باندې لاس اوچت کړي. نو راځئ مینهوالو، نور څه ویل دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نور څه ویل دي راځه ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وای چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي. عزتمنو مور هم داسې په یاد کړی دی، ویل دی چې زما د خاوند په زموږ د دې بچو دپاره شپه ورځ یوه کړې وه، د ده خوب هم نه و پوره، خو ده به بیا به هم ګاډی ویستو او خپله مسافري به یې یعنې کوله او د دوی بچو دپاره د ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. یو ما ته پته ده، یو الله ته پته ده، ځکه چې د دې بچو د لاسه موږ ډېر غربت هم تېر کړی دی. خو د دغه غربت او د دغه سختۍ نو اخره کې دغه رزلټ ووتو چې دغه زوی چې غټ شو نو ده په خپل پلار باندې یعنې لاس اوچت کو او خپل پلار یې مړ کړلو. اخر ولې عزتمنو دې بچو ته دې یعنې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي، خو دغه مور بیا هم په زړه کې یعنې یو رحم ساتي، وایي چې خاوند خو میاسې مړ شو، دا مشرع زوی مې دی چې دا ما نه په تورو تنبو په جیب کې پروت دی، نو غواړم چې دا اخلاص شي او دا دې رخا کړل شي او دا دې کاروبار وکړي، ځکه چې زموږ نور څوک د ګټې نشته دی. خو چېرته زموږ نور څوک د ګټې وی بیا به ما د ده دومره پروا نه وی کړې. خو دا دې اخلاص کړی شي او دا موږ به بیا د ده لاس ته کښېنو او دا به هم ساتي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي چې په دې مور باندې تېرېږي او د دغې د پاسه هم دا د خپل بچي خیر غواړي، وایي چې بچی به مې یانه په جیل کې خراب شي. زموږ د سره تننه معلومات ته دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.